ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قرآن شریف کی پسلور سورتونو کی رب العالمین دیو پیغمبر واقع ذکر کئی چیغا حضرت ایوب علیہ السلام دے. اللہ پا قرآن شریف کے د پیغمبرانو کومې قصې چې ذکر کړي دي دا د عبرت لپاره دي چې مسلمانان د هغې نه عبرت والي او په هغه واقعاتو کې چې کوم حکمتونه دي په هغې خبردار شي. نو د حضرت ایوب علیه السلام واقعه الله څلورو سورتونو کې ذکر کړې ده. دام دې دپاره چې مخلوق عبرت والي او په دې واقعه کې چې کوم حکمتونه دي د هغې نه مسلمان خبردار شي. حضرت ایوب علیه السلام کله تیر شوی دی، عمر یې څومره او یو تکلیف او بیماري پرې راغلې ده، دا ولې راله او بیا په هغه تکلیف څونه موده او د هغه تکلیف د ختمېدو نه پسې څونه عمر او کوم ځای دفن دی. نو اختلاف پکې شته، خو راجح قول دا دی چې دا د ابراهیم علیه السلام نه پس 100 کاله پس پیدا شوی دی او د ابراهیم علیه السلام 15 نوسه و، د هغه 15 پشته پس. ډېر عبادت گزارو او ډیر په پیغمبرانو کې مالدار سړی تیر شوی دی. مور د حضرت لوط علیه السلام لور وه، د ابراهیم علیه السلام درواره لور، د لوط علیه السلام لور د مور وه او دومره عبادت گزار په پیغمبرانو کې. ټول پیغمبران عبادت گزاري خو د ډېر زیات عبادت کړی، ډېر عبادت گزار تیر شوی دی او ډېر زیات مالدار او ډېر زیات سخي سړی تیر شوی دی. مال یې دومره زیاتو چې علماء کرامو لیکلي دي څه ځمکې د غرونو وه په غر کې وه او څه د غر لمن کې وه. اوس چې کوم وخت کې بیت المقدس دی او څه علاقه د فلسطین د اسرائیلو په قبضه کې ده، دغه علاقه کې دی پاتې کېده. ډېره زیاته آباد علاقه وه، اوس هم وی ډېره آباد علاقه ده. هغه علاقه اوس د اسرائیلو په قبضه کې ده، کوم ځای کې چې حضرت ایوب علیه السلام تیر شوی دی.
او کتابونه لیکي دا ټوله د شام ځمکه و زرخیزه. وی د دمشق نه مشرقي جانب ته 105 کیلومتره علاقه راځي، 105 کیلومتره، او ډیر سرسبز شاداب غرونه دي او د غرونو درې دي او ټول د زیتون بوټي دي په د زیتون او د انګورو اونې دي پکې، باغونه دي غټ غټ اعلی او قیمتي فصلونه او قیمتي میوه اوسم په هغه علاقه کې موجود دي. وای ځمکه څونه وه؟ علما لیکي 1500 قلبې وي، 1500 یو قلبه 2 غویانې، نو 1000 غویان شو. او د هرې قلبې یو ځان له مستقل زمیندار مزدورو، نو اندازه ولګوئ چې 1500 قلبي وي نو ځمکه به څونه وي. عبدالماجد دریابادي رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی، تفسیر ماجدي، هغه لیکي او 2000 ګډې چیلې وي، 2000 او 3000 اوښانو او 6,000 2000 ګډې چیلې او 3000 اوښان او 1500 خره او دا نیمه علاقه دا لاندې نشیبي علاقه و د فصل د زراعت، او دا نیمه علاقه د غرونو درې او غرونو په هغې خشته خشته باغونو. دې سره نوکرانو هرې قلبې سره خپل نوکر او د اوښانو د سرولو خپل نوکران او د ګډو ساتلو چیلو ساتلو دپاره خپل شپونکیان او د خرو د ساتلو دپاره خپل نوکران. ډېر زیات مالدار، دومره مالدارو مهمان نوازی خود ابراهیم علیه السلام نوسیو، او ما درته مخکې د ابراهیم علیه السلام متعلق ویلو چې هغه څونه مهمان نوازو. ډېر هغه نوسیو نو مهمان نوازی پکې وه، بغیر د میلمنو نه به یې ډوډۍ نه خوړه. او چې کله به ورته وي پته ولګېده چې پلانکې علاقه کې غریبانان دي، نو د شپې به یې ډوډۍ واخیسته، هغې له به یې رسول. جامې به یې خلکو له ورکولې، څادرونه جوړې وی تر دې حده پورې که داسې موقع به و چې نورې جامې نشته، نو خپله جوړه به یې زر وویسته، ځان نه به یې عام څادر تو کو او غریب له به یې هغه خپله جوړه ورکوله. یو شان د رب العالمین عبادت یې کو. دغه زمانه کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي حدیث شریف ته چې دا شیطانان به بر اسمانونو ته ختل. کله چې خدای پاک زمون پیغمبر علیہ السلام ته وحی د قرآن شریف په شکل کې نازل کړه، نو بیا دا شیطانان د اسمان د خطو نه منع شو، نو ابلیس او د هغه بچي به بره ختېدل او فرشتو چې به خپل منځ کې څه خبرې کولې هغه اورېدلې. نو بره په اسمان کې فرشتو د حضرت ایوب علیہ السلام د عبادت ذکر کو، د هغې صفت یې کو چې ایوب علیہ السلام ډېر زیات عبادت کوي، ځان له عبادت خانه جوړه کړې ده، په هغې کې لګیا دي د الله عبادت کوي، روجې نیسي او منځونه کوي او ډېر زیات سخي سړی دي، سخاګانې کوي. نو شیطان د مسلمان په عبادت ډېر سخت غوسه کېږي، دله حسد راځي او دله بغض راځي. دا شیطان د انسان دشمن دی. قرآن شریف کې الله فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وی شیطان ستاسو دشمن دی، لیک ور خپل دشمن وګڼئ. دی خو وایي چې څونه مې د انسانان دوزخیان کړل چې الله ورته غوسه کم، ځکه زه خو د دې انسان د برکت نه د جنت نه راشړلی شوی. دا راده کوشش دی او خدای پاک دله یو طاقت هم ورکړی، مضبوط طاقت. نو د بره د فرشتو نه د ایوب علیه السلام صفت واورېد. رونو ګورې فرشتې په دنیا کې چې څومره نیکان خلک دي، د هغې صفتونه هم یو بل ته کوي او هغې سره مینه هم کوي. حدیث پاک کې راځي وی چې کله بنده الله ته زیات ځان نږدې کړي، نو الله جبریل علیه السلام ته آواز وکړي چې دا فلانکې سړی دی، د زه خوښ یم، زمام خوښ دی، جبریل ته هم ورسره محبت شروع کا. جبریل علیہ السلام
د اوم اسمان فرشتو ته اعلان وکړي چې فلان کی بنده سره د الله مینه ده، تاسو مو سره مینه وکړئ. هغوی مو سره مینه شروع کړي. اوم اسمان والا شپږم فرشتو ته، د شپږم اسمان والا پنځم اسمان والا څلورم والا دریم، د دریم دویم او دویم لومبي اسمان یو بل ته اعلانونه وکړي. دا اوو واړو اسمانونو فرشتې دې بنده سره مینه شروع کړي. د فرشتو مینه څه ده؟ فرشتې خو تعالی غاړه غټې نه راځي چې هرکلی درته وایي، او نه تعالی میوې راوړي، او نه تعالی تحفې د هغه ځای نه راوړي. د فرشتو مینه دا ده چې د الله په دربار کې تعالی دعاګانې کوي او ستا سفارشونه کوي رب العالمین ته. حضور پاک فرمایي وی بیا ثم توضع القبول له فی الارض، وی بیا دغه فرشتې راشي او د نیکانو خلکو په زړه کې دې سړي سره مینه پیدا کړي. د بدانو نه د نیکانو په زړه کې دې سره مینه پیدا شي. نیکان خلک وی لکه پلان کې ډېر ښه سړی دی، د ده نه دعا غوښتل پکار دی، د ده نه څه وظیفه غوښتل پکار دی، د ده احترام پکار دی، د ده قدر پکار دی. نو قدرتي طور د شیطان دشمني هغه سړي سره پیدا شي. چې د شیطان دشمنی پیدا شي نو د شیطان د خپلو ملګرو د فاسقانو ګندو خلکو په زړه کې د ده بغض پیدا کړي. فرشتې لګیایي د نیکانو خلکو په زړه کې د دې نیک سړي مینه پیدا کوي، او شیطان بالمقابل لګیایي د فاسقانو او فاجرانو په زړه کې د هغه سره حسد پیدا کړي. نو دا خراب خلک بیا د دې نیک سړي غیبت کوي. مړه دا پلان کې روزي دا چل نو کړی، مړه دا چلې کړی، دا چلې کړی، دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي. نو ګناهګار او بدان لګیایي د هغه بدو. شیطان خپل کار کوي. نو فرشتې دا د نیک سړي خبرې هم کوي او هغې سره مینه هم کوي. یو حدیث پاک کې راځي وی دا نیک سړی چې ښځه د دې نیک سړي خبره نه مني په دنیا کې، او د نیک سړي سره د ده ښځه جګړې کوي، وی په جنت کې حورې لګیایي هغه الله خبروي. هغه حورې وایي ای ښځې قاتلک الله، خدای دې هلاکه که مردارې. دا سړی ولې خفه کې؟ دی خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی، ان قریب به تا نه جدا شو موږ له به راځي. د دې سړي دپاره جنت کې کوم حورې دی پې خفه کېږي او دې ښځې ته وله خیرې کوي. حضور پاک فرمایي نو دغې فرشتې لګیاوې او د ایوب علیه السلام صفت یې کاو. نو د شیطان په زړه کې کرښی چې اوهو دا خو دیو نیک سړی چې فرشتې صفتونه کوي، دله خو څه چل ول پکار دی. دا شیطان څه وایي؟ وایي یو عبادت به نه کوي، زړه یې مطمئن دی، زړه نه روغ دی، بچي شته، ښځی ده، اووه زامن اووه درې لوڼه، اووه زامن او درې لوڼه، او د دنیا جیداد او مال او خان او نوکران. نو دې به عبادت نه کوي. د ده د مال که نه وي دی د عبادت وکړي. دا خو خدای مال ورکړی دی، نوکران یې ورکړي دي، دا چې خدای غواړي چې د عبادت وکړي. الله سره بیا هلته مقابله شروع کړه. رب العالمین دی ابلیس ته وایي مقصد دې څه دی؟ وایي الله ته دې د مال دولت اختیار مال راکړه چې دا وله زه هلاک کړم، دې رسته عبادت وکړي. دی خو هر وخت ابلیس الله سره په ډغه نه دی. وایي ځه د ده د مال او دولت اختیار مې تاله درک، ځه مال ته واله برباد یې که، او د ده د ګډو چیلو د اوښانو او د ځمکو اختیارات مې ټول تاله درکړل چې څه ورسره کې وکړه. زه ګورم چې ته د عبادت زما نه اړی او کې نه اړی. ورونو دا شیطان زمونږ د انسانانو د نیکانو خصوصا او د مسلمان دشمن دی. دا نیکان به د ټول وجلې وې، خو الله د دې نیکانو حفاظت کوي د فرشتو په ذریعه. ویرسل علیکم حفظة، قرآن شریف کې الله فرمایي. د دې یاد دو معنی کوي علما. وی هغه فرشتې خدای پاک په تاسو مقرر کړي چې ستاسو د عمل حفاظت کوي. عمل د لیکي کرام الکاتبین ته وی مراد دی، او بعض علما وی نه، وی هغه فرشتې ته مراد دي چې هغوی د انسان د مسلمان حفاظت کوي، د شیطان نه ساتي. شیطان خو لوی دشمن دی. دا نیکان خلک بربادۍ وسوسې ورته کوي، نو کله ده وس رسېدلی وي دا ټول بیا وجلی دشمن خلک وجني. ودرېږه چې دا نیک سړی مړ کړم، ورېږه دا عالمان ټول مړه کړم، ورېږه دا طالب علمان ټول مړه کړم.
ودرېږه دا صالحین ټول مړکم چې دا د مخ د ځمکې نه د الله عبادت ختم شي. هلته فرښتې الله مقرر کړي دي هغې د انسان حفاظت کوي. ته قرآن نږدې شه چې برابر دي شیطان نه پرېږدي دی خپل وس کوي. اوس هم کوشش کوي بعض انسانانو باندې چغې مو باسي او څاروي هم بربادوي، خو فرښتې لګیا دي څه حفاظت هغوی کوي چې د حفاظت کېږي. الله وی ښځه ایوب علیه السلام د مال او د هغه د دولت او د ځمکو نه ما فرښتو حفاظت پورته که څه د خوښۍ کوه. دی راغې په ګډه او په خوشحالۍ باندې او خپل بچي ټول راغونډ کړل. وی نن به یو کمال کو. ما له خدای پاک د ایوب علیه السلام د مال او د دولت او د اوښانو او د ګډو چیلو او د خرو د هلاکت اختیار را کړی دی. څنګه چل به کو چې د هر څه وله برباد کو، په ده د الله عبادت بند کو. یو بچی یې پاسېد وی زما داسې طاقت دی چې یو چغه وباسم چغه، نو دا څومره خلک چې دي دا د ده دا نوکران په یو دم به یې دله مړه کړم، اور به پې وله بل کړم، ختم به یې کړم. وی ښځه لړ شه او راځه چې څومره اوښان دي سره د اوښانو د هغه سروونکو ساروانان چې ورته وایي د هغې سره ټول ختم کا او بیا ماته ووایه. هغه لاړ هغه اوښان خو یو ځای کې سرېدل او الله خو د خپل حفاظت پورته کړی او دله اختیار ورکړه، طاقت یې ورکړه، یو مضبوطه چغه یې وواله. او یو روایت کې راځي چې اور یې پې بل کړه چې څومره اوښانو 3000 اوښان او سره د ټولو د هغې چې ساروانانو سروونکي وه ټول مړه شو. نو ابلیس خو لکه د پیري په شان هر شکل بدلولی شي، د مشر ساروان په شکل یې که ځان. حضرت ایوب علیه السلام لګیا یې د الله عبادت کوي، مونځ کوي، ورله راغی او ځان او مخ سر ټکولی شروع کړو، چغې شروع کړې او فریاد او اوښکې به یوه. وی ته خو د الله عبادت کوې او راشه وګوره ټول اوښان دې مړه شو او د اوښانو چې څومره ساروانان دي سروونکي هغه هم ټول مړه شو. چې کلي ورته وکتل کلبې ترې راوتې دي یو خېټې وینې ترې بهېږي او دا دي. حضرت ایوب علیه السلام فورا ووی انا لله و انا الیه راجعون. کله چې انسان ته تکلیف رسیږي دا به وایي. دا قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. کله په تاسو باندې وي زه مصیبت راولم، مال بدله کمو، ستا وجود کې به تکلیف راولم، بچي بدله وجنم. الله قرآن شریف کې فرمایي دا به یوازې زما یو ازمایشي. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة، هغه خلق چې هغې په دې مصیبت صبر وکړي الله وایي وی زیری ولا ورکه، خوشخبري ورکه. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون. انا لله وانا الیه راجعون د مصیبت د ختمېدو فطري او نفسیاتي علاج دی. په دې مصیبت سړی ولې غمجن شي؟ دی وایي وی دا خو زما مال ورانه بل واغشته ځکه دې غمجن شي. داسې وایي که نه؟ دا زوی خو زما او دا رانه بل واغشته، دا مال خو زما او بل رانه واغشت، دا روغ صحت خو زما بل رانه واغشت. نو دې په دې دړمنې چې د ما نه دا مال دې بل ولې واغشت، دا بچی رانه ولې واغشت، دا ژوند دې رانه ولې واغشته. نو چې دې وایي انا لله دا خو زمانې د هر څه د الله دي، دا نفسیاتي علاج شو. او دا مال خو زمانو، دا بچی خو زمانو، دا جامه خو زمانه وه، دا ځمکه خو زمانه وه، دا د چا وه؟ د الله. نو چې زړه کې دا درد و چې ما نه یې زما شی واغېسته، د هغې نفسیاتي علاج شو. زه خو چې د مور نه پیدا کېدم جامه م نه وه، بربنډ و، ځان سره خو مې د مور د خېټې نه د جیداد هم نه دی رستی، او د مور د خېټې نه مې د موټر هم نه دی رستی، او د مور د خېټې نه مې ځان سره د بچي هم نه دی رابار کړی، او د مور د خېټې نه خو مې دا کارخانه هم نه رابار کړی. زه خو دقه یک تنها د مور د ګېډې نه راوتی یم. دا هر څه خو د الله دي، الله واغېستل. دا چغې ولې ووهم او دا فریاد ولې وکړو. دویم په دې مصیبت خلک ولې خفه کېږي؟ یاره وي دا شی د ما نه لاړ بیا خو واړو میلو نه شي، دا زوی لاړ ملاقات اوس کوم ځای ورسره کېږي، دا مال لاړ دا خو واړو میلو راته نه شي.
دا امرئی رانه لاړ دا خو معلومېدو نه شي نو چې کوم شي تا سړي او تا نه لاړ شي او ته وایې چې بیا راته نه میلاویږي نو فطري طور د انسان په زړه کې غصه غم پیدا شي نو دې پسې دویم ټکي څه دی وانا الیه راجعون موږ ټول به الله ته واپس کېږو دې ملاقات به کېږي که دا زوی مې مړ شو ملاقات به کېږي که دا اعمال رانه لاړ او صدقه مې کو نو د قیامت پر ورځ به په ښکلي شکل کې د دې ما سره ملاقات کېږي که دا روغ صحت رانه لاړه او بیماري را باندې راله نو د قیامت پر ورځ به ما سره د دې د یو ښکلي شکل د ثواب په شکل کې ملاقات کېږي نو په دې مصیبت او په غم کې دا دوه سوچونه راشي چې ما نه شی لاړ دا به میلاویږي او که نه او دا خو زما و الله انا لله دا ستانه دې مونږ ټول د الله یو و انا الیه راجعون د قیامت په میدان کې به دا ټول سره میلاویږي نو دې سره فطري طور نفسیاتي طور د انسان په زړه کې اطمینان پیدا شي بیا الله سوای صبر کوونکو ته الله اجر ورکوي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون یو لوی عالم لیکي بخاری شریف کې شته وی سړی چې چاله یو بار ورکوي نو که ستاسو خیالي نو یو خوا د اوښ یا د خر او د اس نه یو خوا ته انډي وي او بل خوا انډي وي چې د یو خوا بل خو هغې ته انډي وایي که او چې په هغه منځ کې یو شی پروت وي یو خوا هغې ته سرباري وایي عربی کې ورته علاوه وایي وی نعم العدلان و نعم العلاوه وی الله درې بدله ورکړل دوه انډي او یو سرباري اولئک څنګه دي علیهم صلوات من ربک ورحمه دا الله مهربانه او عظیم رحم دوشو اولئک هم المهتدون جنت تبمزی دې سربارش او دا ایوب علیہ السلام متعلق الله وای نعم العبد ډېر ښه بنده انا وجدناه صابرا لمن صابر مندلو دا یو پیغمبر متعلق قرآن شریف کې دا نشته صرف دا متعلق راغلی چې انا وجدناه صابرا الله وی صابر مندلو صبر بهترین شی قرآن شریف کې الله وی انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بیان القرآن کې مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله لیکلی دی وی دا قیامت پر او شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی وی دا قیامت پر چې الله تعالی دا اجرونه ورکړي ثوابونه چاله به یو پلس ورکړي چاله به یو پشل ورکړي چاله یو په وسوا او چې کم صابرین دي دوی چې راشي هغې ته به دونه اجر ورکړي چې د هغې څه انتها به ني بلکې یو روایت کې راځي دومره اجر به چې د هغې به وزن ته طول ته مجتني وایي به چې زه دومره شی مې درکړه چې وزن ته جیسې ته بې حسابه بې کتابه جنت ته ده نو په تکلیف او په مصیبت صبر ازمایش خو راځي په نیکانو راځي حدیث پاک کې راځي ترمذی شریف حدیث دی اشد الناس بلاء الانبیاء ډیر زیات تکلیف په پیغمبرانو راځي ثم الامثل فالامثل بیا چې څومره ډیر نږدې دی الله ته پاغه بیا چې څومره زیات نږدې دی پاغه راځي او تاسو ته یو مثال درکم سره در چې اور کې واچي نو دا د تاسو سره ویلی شي نو هغه ګیلټ او زنګ ته ختم شي نو سوچه خالص روزي دا څه ده کنه او چې ما ته پته را چې کاغذ اور ته غورځوم بربادیږي نو څوک کاغذ اور ته نه غورځوي یا یو ډکې دی که دا اور کې منډم دا رانه ختمیږي لوخړه کېږي نو نه منډم او چې راته پته ده چې سره زر منډم نو سوچه کېږي نو منډم نو دارنګې د دې نیکانو صالحینو پیغمبرانو مثال د سرو زرو دی دی لکه تکلیف ورکوي رب العالمین نو دی ورسره نورم کمال ته رسېږي درجې نورم بلندېږي هغه شمه کې نورم زیاتېږي او د دې ګنده او فاسقانو فاجرانو مثال د کاغذ او د ډکو دی الله وایي کور ته مې وروغورځول بس لوخړه کېږي ختمېږي که لږ تکلیف مې راوس ایمان پرېږدي که یو څپېړه مې ورکړه چې ټیکو مې د کاغذ مثال یې لوخړه وشي هغه ایمان مې ورسره پرېږدي که لږ معمولي زور مې وله ورکړه نو د ایمان هم ورسره پرېږدي ختمېږي د ډکې مثال یې دی نو ځکه چې کم حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وایي چې څومره کم سړی په دین کې سخت د دنیا ازمایښونه په هغه زیات راځي سخت په دین کې اوسپنه ده سخت په دین کې سره زر دي سخت په دین کې تانبه ده مثلا سخت په دین کې پیتل دي نو ده لکه اور ورم کې نو دی به صفا کېږي زنګ به تېځي
دی بس سوچه کېږي خالص کېږي به او د دې نورو مثال د کاغذونو دی او د بون دی او د ډکو دی چې ورو د غورځل دوړه کېږي نه هغې سره ګزاره کوي زمارونو حضرت ایوب علیه السلام ته چې څنګه دی ووی هغه سوی انا لله و انا الیه راجعون زخه شوه د یو غم خلاص شو سبم دا سوچ کو چې اوښ مې مړ شو او بیمار شو که نه او اوښه چې ده نو دا لنګه شو بچی یې راوړو که نه او په بچي په لنګانه کې مړه شو که نه یو غم غوس شو دغه بیا الغم اوزګار شم د الله تعالی عبادت ته څه ناسه اوزګار شم شیطان چې خوښ په سر یې خورې خو ما خو یې به خفه شي هغه خو لا خوشحاله شو چې غمه خلاص شو بچی بیا راغونډ کړل نه 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 وایي دل کمزور و لږ نور دل ور رسول په کار دی یو بل پاسېد هغه وایي ماله دا طاقت شته دی چې زه ولې دا ټولې ګډې چیلې سره د دې شپونکیانو په یو ساعت اوس مړه کوم وایي زه ورځه پې 2000 ګډې چیلې وې سره د شپونکیانو او خرو چې په ورغه هر څه دوړه کړل راغی د هغه مشر شپونکي په شکل شو ایوب علیه السلام بیا د الله تعالی عبادت کوي په ځان یې راکېښود او سر مخ وهه چې بل څوک یې په چغو چغو بیا جوړلي ایوب علیه السلام خو ټینګ و وی راشه که نه تو همغسې لګیا خپل مونځونه کې او الله خو دغسې در پسې نښتی دی مونږ خلک به څونه فریادونه کوو کوټې غوندې تکلیف را څونه فریادونه کوو الله نه بیا ګیلې کوو او بیا الله له پیغورونه ورکوو زه د لمونځ کوم او ته ما سره دا چل کې ته څه پوهېږې ته نه پوهېږې الله پوهېږي دا زمیندار چې لګیا دی او د دې بوټي خاختراشي کوي خاختراشي نو سړی وایي دا بوټي خراب که ګورې د بوټو نه یې غاړې ماړې ووالې لنډې بونډې یې کړې لیکن زمیندار دا کار د بوټي د فایدې دپاره کوي که نه کوي ډاکټر چې تا له اپریشن کوي ته خو ته چغې م وې اوهو ډاکټر صاحب لاس مه پرې کوه او ګوته مه پرې کوه او اپریشن دله کوي هغه ستا ټیک ته تا له دردمن کوي دیم پیسې دې م لګوي وینه م در نه وباسي زخمونه م در کې جوړوي لیکن ته په خپله فایده نه پوهېږې ډاکټر ستا په فایده پوهېږي لیکن ستا فایده ستا خیر دی که دا ګوته پرې نه کړم دا کینسر لاس ته ځي لاس ته نه بیا پرې کېږي ودې دا ګوته پرې کول دله ښه دي نو الله تعالی که دا بعضې تکلیف انسان له راولي او دا بعضې غم راولي بعضې مصیبت راولي په وجود کې په بچو کې په مال او په دولت کې دقه مثال دی لکه ډاکټر چې ستا د څښاک ګوته علاج کوي تا له اپریشن کوي ته خو د چغې به وې هلته کې پخوا چې به دا غاښونه وله ایستله دا خلکو به غاښونه ایستل اوس خو به ډاکټران وباسي که نه پخوا چې به یې غاښ ایسته د ما مخکې د یو بابا نه ایسته هغه انبور یې ورته اړم کړ داسې چغې ورته والې چې دا خپې به یې کله ترپولې او کله به په ځمکه ورته کېناستېده او کله به ورته اوچتېده یو لوی غم یې جوړ کړی او هغه کاکا ورته انبور اړم کړی په زور یې تېسته اوس هغه خو چغې وایي او ښکنځل هم کوي چې بابا او زما نه خو دې غاښه ویسته لیکن هلته کې بابا وایي چې وروره دا غاښ د ټوله شپه چغې به پیل لږ دړ به تېر شي غم نه به خلاص شي دقه مثال دی زما ورونو نو حضرت ایوب علیه السلام له هر څه برباد بیا راغی په ځان یې مخ سر راکېښودل چې راشه هلته څه چل در رکوي وی بیا وایي انا لله دا خو زما نه دی الله دی ګړې چیلی د چا د الله هر څه خو د الله زما پکې څه دی او دا ټول به مونږ الله ته پیش کېږو زه به هم پیش کېږم زما د دې عمل چې دا کم عمل ما سره کم کېږي او دا کم تکلیف ملاویږي د دې ثواب به هم پیش کېږي هېڅ پروا نشته د دې ګډو چیلو نه به د دې ثواب د قیامت پر ورځ الله ماله ډېر بهترین راکړي او دا خو زما نو د الله چې په دې م کارونه شو بیا بچي راغونډ کړل وایي وره دغه شته که نه ځمکې شته جایدادونه شته او دا ځمکې به ور سبا نوره مدنم وکړي یو کس پاسېده وي چې زما یو طاقت شته یو شیطان وي ما له زول او سیلی راوستی شم دا ټول فصل به مولا وسوځومه او دا ټولې ځمکې به ور داسې کم چې ګډ ګنډېر به یې کم بوله وایي زه ورځه پې راغې فصل باندې اوس الله خو خپل حفاظت چې پورته کړي بیا خو دا ګور جناب دا مونږ چې محفوظ یو دا چا په حفاظت محفوظ یو دا الله دا سوال کوه چې خدای ته ما د خپل حفاظت په قلا کې وساتې دا سوال هر وخت کوه او الله زما د خپل حفاظت امان مه پورته کوه چې الله د خپل حفاظت امان پورته کوه